اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخکې مونږ وویل چې نبی صلی الله علیه وسلم چې هجرت تو فرمایو او هلته باقاعده تمکین حاصل کو، جماعت جوړ کو، نو دې خبرې د اهل مکه یعنی د قریشو په زړه کې د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه د ملګرو خلاف غم او غصه نور هم سیوا کړه. او موږ دا هم ویلو چې دوی سوال جواب ولیکه د یثرب چې کومه غیر مسلم خصوصا عبدالله ابن ابی ته چې ته د مدینې مشر او دارنګې چې دی نو ته یې قابو مشر کولی او دا د دې ځای نه دا کس درغی پیغمبر ځان ته وایي او دستا هغه ټول هر څه چې دی نو دغه که ګډ وډ کړو. عبدالله ابن ابی په خبره باندې نور هم په دغه کې راغی، خپل قام قبیلې خلک یې راجمع کړو، خو بهرحال هغوی اوس ملګرتیا ونه کړه. بیا وایي د مدینې پر مشرانو کې یو مشر چې هغه ایمان نه وړی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه چې دا د خپلې قبیلې سردارو دې مکې ته لاړو د عمرې دپاره. مکه کې امیه ابن خلف ورته وایي د سردارو د ده سره دیره شو او ورته ووایي چې یدې چې له مخکې نه تعلق نو ویوي چې زما دپاره دا بندوبست وکړه چې د حرم شریف چې دی بیت الله شریف دې کې زه طواف کوم او ته زما یو قسم له ملاتړ شه چې ما ته څوک څه ونه وایي. نو هغه د په سره غرمه کې ویستو، په دې کې ابو جهل مخې له ورغی، هغه ورته ووایي چې دا څوک دی، د څه کوي؟ وایي چې دا سعد دی. ابو جهل ووایي چې ته پر مکه کې دي چې په امن ګرځې او زمونږ هغه کم بېدینه شوی چې کم کس دی او بېدینې خلکو له تاسو ځای ورکړی دی، مسلمانانو ته به دوی بېدینه وي او دا لا څه کوي چې تاسو به د هغوی سره ملګرتیا هم کوئ او د هغوی سره به چې دی نو امداد کوئ. ته د دې امیه ابن خلف څه نه وی نو ته به زما نه کور ته روغ نه وی تلی. وایي سعد ابن معاذ رضی الله عنه په زورک آوازه ورته ووایي چې څومره د وس او زوري نو بس چې څه کې هغه وکړه او چې ته ما منع کې او د الله په کور کې مې نه پرېږدې نو ستا ما ته رګ معلوم دی، خیر دی، ته به قافلې په مدینې په طرف بیا که نه به بیا شام ته، زه دې هلته بیا نه پرېږدم. نو چې دا خبره یې واورېده نو بس هغه ته بیا قرار شو، ځکه چې د شام تجارت بندېدل د مکې والو دپاره د مرګ خبره وه، ځکه چې هغه د دوی اقتصادي شاهرګ و. خو بیا هم په دې باندې قرار نه و، د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف به منصوبې جوړولې او مونږ ویلي چې یاره څه کسان به کله کله خفیه یا علانیه لیږل. و د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خبرو ته سوچ او فکر و یو همیشه به اوسه د صحابه دسته او باډي ګارډ ورسره و. بخاری شریف کې حدیث دی، عایشه رضی الله عنها وایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اول ورځو کې چې مدینې ته راغلی او ټوله شپه یخ و، وی چې لیت رجلا صالحا من اصحابه یحرسني اللیله، زما پرې ملګرو کې یو نیک انسان به داسې څوک چې هغه زما نن څوکۍ وکړي. وایي دوی له دا خبرې اترې کولې، وایي په دې کې د اسلحې د سکړچا او اواز چې دی نو هغه واورېدی شو. وایي موږ چې وکاته نبي صلی الله علیه وسلم فرمیل څوک دی؟ وایي چا ورته ووایي چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه راغلی دی. وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ووایي چې ته ولې راغلې؟ وایي چې د الله رسوله زما په زړه کې داسې یو خبره را تېره شوه چې د الله پیغمبر به خدای خبر په کوم حالت کې ما توره راواغسته او ما ووایي چې زه نن یې څوکۍ کوم، په دې خبره باندې رالم. نو دا هغه شخصیت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ څوکۍ کړې ده او بې دا څو شپې مطلب دا چې دغسې وي حتی چې دا آیت نازل شو چې الله فرمایي والله یعصمک من الناس، الله به ته د خلکو نه ساتي. وایي دا چې کله
د آیت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خیمې نه سر راوستو وی فرمایل چې اے خلکو واپس لاړ شي الله عزوجل زما امداد وکړو وس په زما د پر الله کافی ستاسو څوکۍ ته ضرورت پاتې نشو. بیا دا حالات دي چې بده کې مسلمانانو ته سخت مشکلات دي بهر تتلی نشي مکې ته خو بالکل نشي تلی. الله عزوجل یو بل مهرباني وکړه په مسلمانانو باندې سورۃ الحج نازل شو دا ولنې سورۃ ته چې په دې کې د جهاد اجازه راغله ده الله عزوجل د جهاد اجازه په دې کې ورکو. الله فرمایل اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. اجازه ته خلکو ته میلاو شو چې دا غوي سجبر نه خجن کیږي په دې خبره چې دیو مظلومان دي او الله د دې په امداد باندې قادر دی. د الله د امداد یو شکل او صورت ته چې الله د جهاد حکم وکړو او دا غي سره نورم آیتونه نازل کړه. نو دلته د کفارو د قریشو سره صرف چې دنو دا د جنگ خبره وا ځکه چې هغه محاربینو هغه جنگ کوون کیو دارنګ ارغه څوک چې هغه د مشرکانو د مکی پارتنرانی یا د غوی چې دنو د غي د عملګری او د مسلمانانو سره دښمنی کوي. دارنګ هغه يهودو ته هم په دې کې وارننګو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده کړی وي او هغه وعده ماتای وخت په وخت باندې او دارنګ دغه نه علاوه هرغه څوک چې هغه د مسلمانانو سره دښمنی لري او دارنګ کاغه مشرکی کې يهودي او ک نصراني نو دې ټولو ته په دې کې اشاره وا چې وس د جنگ حکم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوښه کې چې څومره قبایلو د غي سره هغه ته وفود بم تشکیل ول لګل به او دارنګ چې دینو دا غوي ته وخت په وخت باندې داسې دستې لګلې کله جنگ شوه کله نه شوه. خو بهر هل لنډه دره چې د بدر نمخ کې مختلف داسې دستې تللی دي کله دعوت ورکړه د پلاره کې کله په جنگ راغله ده او کله لار نیولې ده. خدا ټول جنگي مهماتو په حقیقت کې دا عسکري کاروایانې وي. په معاهدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی والو چې کوم شام ته لار و د تجارت غټه او دارنګ چې دینو د مدینه او د غوی په منځ کې نو یو قبیله و چې هغه ته جوهینه وي. د دې قبیله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده معاهده وکړي نو دا غوی د طرف نه بالکل خطرې ختم شوي. دا د مدینه نه چې سو مرحلو کې بهر ځایو د دې سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کما بعوث او کما جنگي مهمات کول نو پاره کې به یو خو غرض داو چې دا اصل کې یو قسم لا د ته ویل کېږي انټيليجنس یا استطلاعي دوره یعنی د دشمن حال او خبره غستل چې څنګه چلې دا هم د جهادي صد باقاعده نو یو په دې غرض باندې بل د مختلفو قبایلو سره معاهده کول او بل د دې خبرې اظهار چې د مکی مشرکانو ته دا خبره ښکاره شي چې ګوره مسلمانان وسغه نه دي په خوا چې تاسو براخکو ظلمونه هم په کول وس هغه د دې قابل شوي دي په مدینه کې چې هغوی بهر ته وځي په دشمن پسې او د هغوی لارې بندي کړي د درې غټ مقاصدو پکې. اولنۍ سریه یا هغه دسته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلې ده هغې ته سریة سیف البحر وایي. دا د رمضان مبارک میاشته د هجرت اولنې کال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سریه او دسته باندې په دې یونټ باندې مشر مقرر کړ حمزه ابن عبد المطلب خپل سکتر حمزه رضی الله تعالی عنہ 10 کسان ورته حواله کړه د مهاجرینو او د قریشو قافله د شام نه روانه و ویدیو ته لار ونیسي پای کې ابو جهل مو 300 کسان وسه سیف البحر نوم زید نن سبا د یمبو په خوا کې عیس نوم علاقه د عیسو دغه ته چې دین ورساو وای دی ولاړ الته د جنگ د پر باقاعده اندازم جوړ شو. خو په دې کې مجدی ابن عمر الجهنی چې د دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم معاهده شوی ده د صلح او د جنگ بندي او د خپل معاهده د قریش او د مکی سره هم وي وای دې په منځ کې راغی او بس د صلح وکړه او جنگ منګونه شو دواړه فریقین چې دنه خواره شو. لیکن د دې غټه پیدادار وته چې ابو جهل ته سره د مکی ولو پته ولګید چې مسلمانان وسغه نه دي د راغلي مونږ ته لاري نيسي دی په یو رعب او یو یره پرې وستا چې دا خو دیو ته ډرغټ طاقت ملو شوی ځکه دیو دا کار کوي کنه دا خو مونږ والو ټکول او راخبم دیوال ته سر نشو چته ولې
نو دا د دې یو غټه فایده وه. وایي په دې جنګ کې چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حمزه رضی الله عنه جنډه ورکړې وه. دا د دې یونټ مشر او د جنډه به ورسه نیول وه ابو مرصد الغنوي او دارنګې د دې جنډې رنګ چې دی نو تک سپین و. اصل کې داسې څه خاص جنډه شریعت نه مقرر کړل، خو دا چې به کله څوک تلو په اسانۍ باندې به کومه ټوټه موجوده وه جویس ته به یې راواغسته او د هغې نه به جنډه لښکر جوړ کړو د دې دپاره چې لښکر ته پته لګي چې دا زموږ مشر پلاني ځای کې روان دی، دا زموږ کسان دي. د جنډې غټ مقصد دی چې د نه خپل فکر والا خلک لاندې. دویمه سریة رابغ ورته وایي. رابغ یا رابغ دا هم ځای دی، دا چې سړی نن سبا د جدې نه یمبو ته ځي به د لار کې راځي. دا هم دا په رمضان پسې شوال د وړوکي اختر میاشت راله د هجرت په وړومبي کال باندې. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بل د تره زوی دی عبیده ابن الحارث ابن المطلب 80 کسان یې د مهاجرینو ورکړه او دا د رابغ په ځای کې چې دی نو دغه د ابو سفیان څخه مخامخ شو، دغلته لږ جنګ هم وشو او یو بل باندې غشي مشي وورول، خو باقاعده څوک پکې سې جوبل یا مړ نه شو. په دې جنګ کې د مشرکانو 2 کسان داسې وو چې هغه د مسلمانانو سره ملګري شو، د دې مسلمانانو د لښکر سره ملګري شو او و مسلمانان خو د مشرکانو سره غلي و. بهرحال هغوی د هجرت وس نه کېده، ایستو سره ملګري شو. یو مقداد ابن عمرو او یو عتبه ابن غزوانو. مسلمانانو د کفارو سره ووتو چې دلته کله دوی ته موقع میلاو شوه ایسته چې دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ځان راورساو او په دې کې هم جنډه سپینه وه او دا عبیده ابن الحارث چې دی نو هغه ته ورکړی شوي وه او نیول به ورسه مستح ابن اساسه وه. دا چې دی نو د ابوبکر صدیق نه هو چې هغه کوم خوری و هغه کس چې دی نو دا جنډه نیولې وه. بل سریه او عسکري مهم چې دی سریة الخرار ورته وایي. دا په ذوالقعده کې شوې ده. دا ګوره رمضان کې یوه وشوه به سیف البحر، بیا په شوال کې په وړوکي اختر میاشت کې رابغ سریه وه، بیا پسې دا ورپسې ذوالقعده ده او ته میانې میاشت وایو. دې کې چې دی نو د خرار دا واقعات چې دی نو راله نبي صلی الله علیه وسلم دسته ولېږله د سعد ابن ابي وقاص په مشرۍ کې 60 کسان یې وله ورکړه. هغه هم د قریشو قافله را روانه وه، هغې ته یې لار ونیوه او دی ورته وایي چې د خرار نه به مخکې نه ځئ. دا خرار چې دی نو دا هم د جحفې سره پخوا کې یو ځای دی. جحفه چې دی نو دا هم د یمبو د جدې په منځ کې یو علاقه ده او د مدینې او د یمبو په منځ کې. وی سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنہ اوتو د ورځې به پټو د شپې به سفر کاو. خرار ته چې ورسېد تقریبا دا د زیارت ورځ ده. وی دوی چې اندازه ولګوله اوس هغه قافله پرون تللې وه، اوس لږ دوی یو ورځ لیټ شو، هغه ته مخکې وتې وه. بیا هم په دې کې چې دی نو د سعد بن وقاص رضی الله جنډه سپینه وه او مقداد ابن عمر دا اوچته کړې وه. بل غزا د ابوایا د ودان ده. د هغه غزا د وړومبۍ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس په دې کې پخپله وتلی او دا د سفرې په میاشت کې سن 2 هجري کې شوې ده. اوس 2 هجري شروع شوه او محرم میاشت چې دی نو هغه چونکې دغه میاشت ته پای کې څه کاروایي ونه شوه او دا 2مه میاشت سفري میاشت چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتو او یا کسان د مهاجرین ورسره دي خصوصي د قریشو قافلې ته چې دی نو په لاره کې ولاړ ودان نومې ځای دی. هلته چې دی نو ورسېد او په مدینه باندې مشر پرېښی سعد بن عباده. په دې عسکري مهم کې یو فایده بله راووته. جنګ منګ خو ونه شو خو عمر ابن مخشي الزمري دا یو کس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې قبیلې سردار و نو د نبي صلی الله علیه وسلم د هغه سره معاهده وشوه او دارنګې چې دی نو د هغه معاهدې غټ غټ الفاظ دا و چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه باقاعده لیکل دي د بنو زمره سره. دیو به په امني په خپلو مالونو نفسونو باندې او د دیو دپاره به ضروري چې دیو به د څوک چې مثلا د الله د رسول او د الله د دین خلاف جنګیږي دیو به امداد کوي د الله د پیغمبر سره. دا چې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم دیو دپاره بیا دیو وله دعوت یې وله ورکړ او دیو هغه دعوت قبول کو. باقاعده دا وړومبۍ غزا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه په دې کې هم جنډه سپینه وه او جنډه چې چا سره ورسره وه هغه حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره. په دې پسې غزوه بوات ته پر ربیع الاول کې شوې ده سن 2 هجري کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د 200 صحابو سره وتېرې او په دې کې هم چې دی نو د قریشو قافلې ته چې دی نو مخې ته وراوتي ولاړو. امیه ابن خلف الجمحي د هغه 100 کسانو د قریشو
او 1500 یعنی 2.5 اوخان چې د قافلې روانو بوات نومې ځای هغې ته چې ورسېده نو دا قافله ووته او بهرحال په دې کې جنګ ونه شو په مدینه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ مشر که جنډه پکې سپینه وه سعد بن ابي وقاص راغستې وه. بله غزا چې دا عسکري مهم ده د صفوان په نوم باندې دی په سین باندې دا هم په دې ربیع الاول کې وشو سن 2 هجري کې. او اصل کې خبره داسې وه چې د مشرکانو یو سړی دی کرز ابن جابر الفهري د خفیه کسانو سره په غلا باندې راله په مدینه کې سشپنکیو په هغوی باندې چې دی نو حمله وکړه ځینې سروي ته وتښتول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اویو کسانو سره د هغوی په تعاقب کې ووتو. صفوان نوم یو ځای د بدر په خوا کې هغه ځای پورې وځغلول او ورسولې خو بهرحال دوی په لاس باندې ورنرله نو جنګ ونه شو. دا اولنۍ غزا ده دې ته غزوة بدر الاولی هم وایي ځکه د بدر په خوا کې شوې ده وړمبی بدر دې ته ویل کېږي. په دې غزا کې د مدینې مشر زید بن حارثه دی جنډه پکې سپینه وه علي رضی الله عنه د جنډه چوته کړې ده. بل عسکري مهم چې دی نو هغه غزوه ذی العشیره یا ذو العسیره ورته ویل کېږي. دا په وړمبی خو په دې درېیمه یا څلورمه خور کې شوې ده جمادی الاولی یا جمادی الاخرا کې. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1.5 سل کسانو سره وتېری او څوک 200 کسانو مهاجرین او څوک مجبوره کړی نه خو بهرحال په خپله تبه اوسه ووته تقریبا په دې کې 10 چې دی نو دغه د اوخان و دیو سره په نمبر به په دې کې سورېدل او د قریشو قافلې ته چې دی نو انتظار و. دا هغه قافله ده چې دا د دې میاشتې په تقریبا په دې ورځو کې تللې ده او دا اوس په رمضان کې واپس راځي او د دې په نتیجه کې د بدر جنګ کېږي. نو دیو پسې د شام ته چې تلنو هم پسې وتیو دا اول ځلې دی. واپسې چې راتلنو بیا پکې د بدر جنګ وشو خو چې د اول ځل تله شام ته نو دا د ذو العشیرې د غزا پکې وشوه. نو دیو چې کله ووتو نو هغه قافله چې دی مخکې وتې وه خو په دې کې غټه پیدا دا وشوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو مدلج سره یو معاهده وکړه چېرې تاسو به د نبي صلی الله علیه وسلم دغه د ملګرو خلاف نه راوځئ دغه د خلفاو سره به هم چې دی نو جنګونه نه کوئ. په مدینه کې به دې غزا کې مشر ابو سلمه بن عبدالاسد او جنډه د سپینه وه او هغه پکې اوچته کړې وه حمزه رضی الله تعالی عنه. سریة النخله د باقاعده جنګي مهم دی او په دې کې چې دی نو صحابه کرامو د عبد الله ابن جحش په مشرۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لېږلې وه نخله نومې ځای 12 کسانو وسه او دارنګې چې دی نو 6 اوخانو په نمبر به چې دی نو په اوښ باندې کسان سورېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی له خط ورکړی وی دا په لارې ګورئ یو ځای ورته خو په هغې کې په اول به نه ګورئ او دا د مکې او طائف په منځ کې ځای او دوی چالته ورسېد قافله چې کله راله دوی پې حمله وکړه په هغې حمله کې دوی څه کسان هم ونیوه او څه غنیمت هم حاصل کړ رایوړ. خو دې کې صرف اشتباه وه چې دا د رجب اوله ورځ ده او که نه د جمادی الاخرى اخري ورځ ده یعنې د دې وروستۍ خور اخري ورځ ده او که د رجب اوله ورځ ده. هغه پېښه دا وه چې د رجب اوله ورځ وه نو خلکو غټ اعتراض وکړو چې یاره دا تاسو څنګه مسلمانان ځان ته وایي تاسو د احترام ولا میاشتې بې عزتي وکړه تاسو په دې کې جنګ وکړو. نو الله عز وجل به دې کې آیتونه راولېږل چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه ستانه خلک د عزتمندو میاشتو د جنګ تپوس کوي ورته ووایه په دې کې جنګ بېشکه چې ګناه دی خو صد عن سبیل الله وکفر به د الله نه خلک بندول د الله تعالی سره شرک کول د مسجد حرام نه خلک بندول د هغې مستحق د هغې نه ایستل دا د الله په نزد د دې جنګ نه هم غټ جرم دی. د مسلمانانو له تسلی ورکړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې دا د محترمې میاشتې احترام خلاف کار شوی نو کم کسان چې مړو پکې د هغې چې دی نو دیت ورکو او دارنګې چې دی نو کم کسان چې نیوی شوي نو هغې ورته ایسته چې دی 2 کسانو پکې هغې ورته واپس کړه هغه دغسې لاړه. دا تقریبا د جنگ بدر نه مخکې د جنگي مهمات دي چې دا شوي دي تقریبا 8 عسکري مهمات ته شوي دي او د دې په نتیجه کې عربو ته دا څرګنده شوه واضحه شوه خاص کر مکې قریشو ته چې مسلمانان وسغه نه دي چې پخوا به موږ کم ظلمونه کول او کومه د کمزورۍ او د سپک نظرۍ نظر به مرتکاو اوس دوی خپله دفاع کولی شي. بیا د هغې په نتیجه کې چې د بدر غذا کېږي د هغې اسباب څه دي انشاءالله په هغې باندې به بحث کوو. الله عز وجل دې موږ د عمل توفیق راکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. زکو مولوي صاحب یو عالم په دې علاقه کې مشر سړی بزرګ نن وفات شوی دی. الله دې وبخي مغفرت دعا ورته وکړي الله تعالی ټول مسلمانانو وبخي.
الله تعالی سخت سفر آسان کړي، الله تعالی قبر نور نه ډکي. الله د رمضان مبارک ساعت ته بده کې چې څوک وفات کیږي مسلمانان الله غو ډېر بختوري، الله ته وسد رحم او کرم معاملہ وکي. الله زموږ په حال باندې هم رحم وکي. الله تعالی سو بیماران شفا ورکي چې کم زموږ جدا شو وفات شو، الله دا غوي مغفرت وکي. الله په دې میاشت کې زموږ مغفرت کامل نصیب کړي. الله عزوجل زموږ په دې میاشت کې مغفرت کامل نصیب کړي. الله عزوجل زموږ د جهنم نه ازادي نصیب کړي. الله د جنت دروازې کلاو دي. الله تعالی مونږ جنتیان جوړ کړي. الله مونږ د جنت مستحق وګرځي. الله د جهنم نه مونږ بچو ساتي. الله زمونږ اخري کلام دا وګرځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.